الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون صدقت يا رب العالمين. دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت فرمائی وی آیات نگوری هغه کسانو ته چې هغوی جګړې کوي د آیاتونو د الله رب العزت کې انا یصرفون چې کوم خوا دي اړولې روان چې د الله رب العزت په آیاتونو کې جنګ جګړې کوي د الله رب العزت په آیاتونو کې اختلاف کوي د ځان نه پکې ویتي چیتې کوي د ځان نه پکې خپل عقلي جوازونه راوباسي نو هغه د دې په ځای چې بیا د الله رب العزت طرف ته ځي هغه د الله رب العزت طرف ته نه ځي تیار ہو گئے ہم نماز کو سن کے ذکر ہو جلوہ بتوں کی دیکھ کر نیت بدل گئی هغه بیا د الله رب العزت په ځای باندې غیر الله طرف ته روان د دې وجې د الله رب العزت په آیاتونو کې د الله په ذات کې په هغې کې به خپل هیڅ بیسا عقلي جوازونه دا نه جوړول بس چې الله سره ویلي دي وی آمنا وسلمنا وصدقنا الله یې توفیق راکړي. ألم تر آیات نګوري إلى الذین هغه کسانو ته یجادلون چې دي جنګ جګړې کوي یجادلون جنګ جګړې د دواړو جانبه فی آیات الله په آیاتونو د الله تعالی کې انا یصرفون چې کوم واړه روان دي الذين دا هغه کسان دي کذبوا چې دروغ یې ګڼي بالکتاب کتاب لرا وبما هغه سره ارسلنا چې موږ را لېږلي دي به په هغې سره رسلنا خپل استازي الله رب العزت فرمایي وایي د کتاب نه انکار وکړه دا یې دروغجن وګڼو که څوک ورله وایي چې هلکه دا الله رب العزت په قرآن پاک کې داسې فرمایلي دي نو هغه وایي چې څه قرآن پاک کې دا خو مړه زړې کیسې دي دا بلا غټیم کافرانو یو د دې زمانې چې ځان ته مسلمان نام نهاد وي هغې هغې به ما غټیم وي دا اوس هم وي که نه خلک وایي دا زړې کیسې دي وایي دا زړې خبرې دي او سورة نون کې به راشي انشاءالله الله یې توفیق راکړي کافرانو به ما غټیم وي اساطیر الاولین وایي دا خو پخوانۍ افسانې دي مسلم وي الله وی الذین دا هغه کسان دي کذبوا چې تکذیب یې کړی دي دروغ یې ګڼلي بالکتاب کتاب لرا و بما هغه سره ارسلنا چې موږ را لېږلي دي به په هغې سره رسولنا پیغمبران نو دا یو کس و عبدالله نوم هغه چې دې داسې کار کړو چې کله آیاتونه قرآن پاک کې را نازل شو الله رب العزت وفرمایي وی دا تاسو چې د چا عبادت کوئ یعنې دا کوم معبودین او عابدان چې کوم دي تاسو ټول به د جهنم خشا کړي نو هغه به ځای په ځای بیا خلکو پسې ګرځېدو دغه عبدالله باره کې راځي چې دا په پروپیګنډه کې ډېر زیات تیز خبره به ډېره تیزه رسوله نو دا ډېره تیزه به خوروله ډېره تیزه به یو بیا غالبا دغه کسو یا بلو عبدالله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله اسلام راوړو نو د وی چې ربي چاته د اسلام وي نو د یو په مکه معظمه کې بلانکی چې دین هغه ډېر تیز پروپاګاندا ده هغه بس را یاده کسو یا بلو خیر هغه بس چې کله راغی نو هغه ته وی چې بلانکیا تا ته پته ما هو اسلام راوړو کلمه مې ویلې خان تاریخ لیکلي دي چې خان کلمه دې ویله وي په ځای کې نه ناسته واپس ولاړه لنګې داسې راغونډ کو تیز دې روان شي ایو نو کس به خبره نه نظر کی تیز دې روان نه داسې مکې معظمې کې با دروازه ودرېده ورته چې قریشو پلان کې اوره تاسو پته ده ورته چې څه عمر رضی الله عمر ور ایمان وروړ خا عمر مسلمان شي نو دې داسې تیز چې دې تیز نو لغه د خلکو باندې وګرځېدو یو څه خراله اوسه پورې به راسره ګزاره کوله وایي اوس خو راته وایي چې تاسو ستاسو مشرانو د څه چې عبادت کوئ دا د جهنم خشاک دی اوس ورسره څه نو خبره به خدای پاک په خبره وکړله د ده په
هغه مخصوصولا نقطه په دینه خبره رسول د توبه نه لګي الله وی و بما وبهغسو ارسلنا چې موږ را لېږلي به پای سره رسولنا استاد خپل پیغمبران خپل بسوف یعلمون زدی چې دې ته معلومه شي اذ الاغلال وبهغه وخت چې به توبونه فی اعناقهم بسټونو د دیو کې والسلاسل زنجیرونه بخپو د دیو کې یسحبون چې دیو به کې راخلی شي الله رب العزت فرمایي اس په هغه وخت کې الاغلال چې به څه شي توبونه نو چې سټ شي توب شي چې لاس شي اتکړی شي چې خو ته شي زنجیر شي نو وایي زر دی چې د دې بسټونو کې به دا توبونه چې دا اچولی شي او په خو کې به زنجیرونه اچولی شي او جهنم ته براخلی شي الله دې وساتي او روایتو کې راځي ټول مهمه جهنم ته گزارول شي الله دې وساتي فی الحمیم اگر موبو کی ثم فی النار بیا پور یعنی در موبو جانب تا ثم فی النار بیا پور کی یسجرون دی بسو زولی شي الله دې وساتي نو ګرمي وبوي تاسو ما مخکې ویلو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث مفهوم دی دا بنی ادم چې کله دا اور کې ډېر یعنی دا ستړي شي دا غشي او مخکې آیاتونو کې تیر شو دی چې اے مالکا دې خدای ته دی وایي چې ورس وراله چټي راکې کنه دی عذاب چې دا یو راځي چټي ملو نشي زر کاله وځاړي بیا به زر کاله وځاړي بیا به چپ شي پکې کله به مختلفه حرکت په استعمال کې وبېس باندې ونشي چې وبنشي نو بیا به چې مالک ته سوال وي باغې باندې هم کارونه نشي چې دا ټول کیسې وشي نو بیا باندې چې دی ور کې ډېر کم شي موږ ته لګي وبراکا نو هغه وبسي د جهنميانو هغه پیپ نو دغه بدن چې سس خاصه ودی دغه د دې څخه الله نو ساتي هغه له بخواله ورشي چې هغه څنګه اوس کی نو دا سې چې با یعنی چې څنګه اوس کی لاندې به په لاندې اندامونو به تیار سوزي کولوي مې به دوزي بیا به خدای پاک کی بیا به چې نو دا ورشي دا او بیا به ورته راځي بیا به دا کښنده کې صبر روان دي الله نو ساتي ثم قيل لهم بیا به ویل شي دیوتا اینا کم ځای دی ما هغه کوم چې وې تاسو تشریکون چې شریکان بم ګرځول کم ځای دی هغه چې تاسو به شریکان ګرځول نو میډیا والو چینل باندې ډېر وبال راغشتي څه چل دی وي په انډیا کې چې دینو دا دومره د کرونا کیسونه زیاتې اوسه بیا زیاتې کنه وي بیا دا کرونا کیسونه زیاتې او بیا چې هغه د انتوانو سره د مزید پته نه لګي باغې باندې لګیا دی او خلک راغونډي یو غټه غټه ملي کی چې حکومت چې نه هندو پرست دادی هغه ګور هغه خپل یو مخکې تیر کار کې هغه خپل دغه پرې نه هوده چې کوم د هغه رواجونو رسمونو کیسې هغه پرې نه هوده او زمونږ دی ورته چې حرمین باندې زمونږ دی ورته جماعتونو باندې ثم قيل لهم نقول هغه تابعداري کینو الله وی بیا بدی ته ویل شي اے نما کوم کم دې تاسو هغه تشریکون چې تاسو شریکان ګرځول هغه څه شو من دون الله فمقابل الله رب العزت قالون دی ورته وی ولو دی ورته سو جواب دی اے ولو روشو زمنا امر څه زړه کوله روشو ولو عنا زمنا روشو بیا وی نه بیا وی بلکې لم نكن نو منګ نه دوه چې را بدلم من قبل روان د دین شي سسیده مخکې موږ د دینه مخکې خو د بل څه عبادت هم نه کړی دا خبره را پسې دروغ ده دا خبره را پسې د ځان نه ده نو تاسو ویلي دي چې بیا په خپل لاس ګوري ورګي یا وغیرہ نو سبوي سوال بسوي پرشتي ورته چې هغه تاسو چې د چا عبادت کول هغه له وای کنه आवाज ورکړي نو دې ورته سم موږ د چا عبادت نه کړو موږ د چا عبادت کړو موږ د زبرګان انده دې زبرګې پته بلکې لم نكن نو منګا ندعو چې بدل مو عبادت کو من قبل وړاندې د دینه شیئا د بل څه عبادت هم نه کو یا نو منګا چې د بل چا عبادت مونږ کړی کذالک هم دا برکار یضل الله گمراه کوي الله رب العزت الکافرین انکاریان لرا چې چا کفر کړی دی الله رب العزت هغه گمراه کوي بلاره کوي الله په سمانه راوړي چې چا اراده سمې نه وي الله د کفر نه بچي الله فرمایي ذالکم دا عذاب ساسو دا عذاب چې نن پتا سو دی دا بما په سبب د هغه کوم چې وتا سو تفرحون چې خوشالي بم کولا په ارض په زندګۍ د دنیا کې بغیر الحق بنا هغه باندې چې
چې په دنیا کې به د ناحقه څه کیسه راغله څه پروګرام به راغی څه میشن به را روان نو تاسو به د مخکې نه دا سوچت کړو چې زه خو در سره یم او د دې نورو نه تپوس وکړم زه در سره یم زه در سره ولاړ یم په دې پروګرام کې زه ستا ملګری یم زما د پیسې پکار دي بس زما د پیسو سره کار دی زما د کاروبار سره کار دی زما د خپلې نوکرۍ سره کار دی خو ته قادیاني ته کافرې مرتدې زندګي ملحد هر څه یې زما د دې سره کار نشته زما کار صرف د پیسو سره الله وی ذالکم دا په سبب د دې د عذاب چې به تاسو دا بما په سبب د هغې کنتم چې وې تاسو تفرحونه چې خوشحالي به م کوله فی الارض په ځمکه کې بغیر الحق په ناحقه باندې و بما په سبب د هغې کنتم چې وې تاسو تمرحون چې غرور به م کولو غرور او تکبر به م په ځمکه کې کو او داسې به ګرځېدې د دې وجې ګوره تاسو ته پته ده د مونځ مسله دا ده چې ایس بي ایسه چې د انسان دا وسوي چې د بدن په ټو ساتي د جامو وسې وي او دې په سر ټوپۍ نه اچوي د ده مونځ مکروه دی او په مکروهي تحریمي سره یا علی خله چې واپس یې وکړي خله چې واپس دا مونځ راوګرځي خلک بیا وایي صحابو بعضې وخت نه صحابو بعضې وخت نه وایي چې د صحابو د تاریخ کتلې هغې څو څو میاشتې چې دی په یو لنګ کې تېرې کړي جامې ورته بلې نه دي ملو شوي صحابه به د شرمه د یو بل شاته په صوفه کې ناست وو چې بدن مې ښکاري نور جامې راسره نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مخامخ کېدي نشته یو بل شاته به ناست دا وجه وه سر په ټول دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک کې یو فیره نیم نه علاوه علما چې ورسره یو فیره وي نو ورسره وي یو فیره نیم نه علاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پټکي نه علاوه ثابت نه دی نو داسې خو نه کړی د پټکي نه علاوه بیا ټوپۍ خو لازمي ده نو خلک وایي ولې داسې نه کېږي د کېدو څه خبره نشته کېدو په جانګي کې ټول هسپتاله کې ګرځه خلک وایي لیونی د هسپتاله نه وتی په جانګي کې هم ګرځه د جایز نه چې نوم دې پټ وي ولاندې چې پانډی دې پټ وي بس کیسه ختمه مجموعه د اقوالو چوکې دواړه پکې راشي دا خو بیا دا هم جایز شو دا څه خبره ده بیا د ستونې به دې ته پورې اوچت کړي چې ته ورته دا خو دا چل دا چل دی وایي د حج نظر عالم او تسبیح ته اړه تمام مسایل دی اوس نو خبره داسې ده لکه د ستونې ښکته کړه کنه څه قیامت سره باندې راغلی او استاد محترم ولن مفتي اعظم پاکستان مفتي محمد ضروري خان صاحب رحمه الله تعالی هلته یو کس و هغه به راته غټ کورتک دی چې د خو د ستونې دې ته پورې نو هغه ورته یوه ورځ وایي موږ ته بیا خبره کوي ده ته بیا ورځ وایي چې داسې کار وکړه چې دا کورته دې خیر دا دونه چې اوږده ده که نور د سرسري دغه کټ که لاندې دې ځای ولګوه چې مونږ دې مکروه نه کړو نو اوږده به کورته باندې څه کوې دې خو دې مونږ مکروه کړي نو دا د تکبر علامې دي دکه شان پنسي به پښتو کې لکه د اجراګان خلک راخلي هلکه په زرها پرې ورته وایي په قرآن ته ورته ووایه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یویشتو نه واله پنځویشت پورې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم علما شماري چې دا پېښ ده علما شماري چې دا بې احادیث دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله صحابي ته په ځمکه کېناست او ورته وایي دې ذات ته دا حق نشته چې دا د ګیډې نه لاندې شي ورته دا حق ورته نشته او مونږ به چې قبر تخبیر کړی یا هم پنسي کړی الله دې معاف وکړي خرج تکبر هیڅ چا نه دی او بیا چې بګیره کې سپینو لګي بیا ته څه شي تکبر کوي خو بس څه شي تکبر کوي تکبر کې بس د تصوف صوفیا کې یو کس تیر شوی هغه خانقاه ته بس خلک راځي به ډېر خپل اصلاح کوي نو هغه د خانقاه ته یو کس راته هغه دا بل هم راته په خانقاه کې چرته دا دې وینځو ولا ماده په نظر پرې وته نظر کې چې یا خو دې خو چې خو دې خو نه وي چې ورته دا داسې کار یو چې توجه یو چې توجه یو کړو هغه سره توجه وسلور کې سپیو په کې سلبي توجه چې هغه سره ختمي وګورئ نو هغه سره غزنانه بیمار شو دا هغه نه چې دینو دا هغه دستونو مستونو یو څه بسو شو مکمل مخې په شان څخه خراب شو نو هغه مرید دی ورځوي ته ورشاته چې بچاړې نه چې دی ورته شکل له وګور ستاغه تکبر او ستاغه لوی چې بس ته خوغه بیا ټول چې دینو په دغه کې پراته دي په یعنی ګندګي ځکه پراته دي ورشه راوچته ګاټه نه کوي څو وګ هغه دي اصل شي پکې هغه پروتای دی ونی مونږ تکبر کې پس شي ایمان سیدنا علی رضی الله عنه هو اول د رتبه اخیری خوره اول رتبه اخیری خوره تکبر پس شي
نطفه ته چاته وایي چې لکه ته د منې نه پیدا جګړه در سره کې نه سره لکه پیدا دغه پلیتې منې نه او اخري بیا چې د خاوره نه بس رشته کوي نو د دې وجې دا د الله رب العزت دا ګوره الله کې ټول ښه صفات موجود دي ټول یو صفت په الله کې نشته یو صفت په الله کې نشته هغه عاجزي ده څه شی دی عاجزي ده الله کې عاجزه ولا صفت نشته او دا صفت د ټولو نه زیاته د مخلوق کې وخت دا الله دا صفت وخت دی د مخلوق دا ورکړي دا په الله کې نشته الله د ذات سره د عاجزي نه خالي تکبر د الله صفت دی دوی د الله صفت دی نو موږ د الله ولا صفت بس خدیو خپل صفت هم پرې الله دې په هغه نصیب بغیر الحق پنا حق باندې و بما كنتم فسبب ده هغه تمرحون چې تاسو څه کوئ غرور تکبر کوو نو ولا وویل شي ودخلوا داخل شي ابواب جهنم دروازو د جهنم ته نو خبره مې درته دا کوله مونږ ولانه دا سبب د علماء ترتیب کوي لیکلي دي چې مونږ ته داسې نه وایي چې بالکل داسې نه ولاړ ته بغلوي چې کراکولې په سړی کې د استاد دا دغه نه ناکس هغه راځي د بوجانو ټریننګ باندې ټریننګ تا ولا نه سر باندې معمولی خطه په عاجزه سره ولاړ الله رب العزت دا مستحب او سنت طریقه دا مستحب او سنت طریقه چې سر باندې معمولی خطه الله رب العزت دا معمولی باندې سر کې جوړوي مکمل باندې نه ولاړ ته جنګ خو نه ولاړ الله ته درخواست ولاړ او ټوپې چې خان دای توفیق راکړي غټ ګډې بچي کې ګرځولې شي دونه موبایل کنټرول ګرځولې شو بچي کې زم کا ته تاسو څنګه هر شي ګرځولې چې کوم ضرورت دی نو دا ټوپې بیرې کړ پسا نه چې مجھے کې ګرځو مانځل خو خپل ټوپې پنسل چې ته په دې څه کې چې باقي پنسل کوم پټ زنانه دا شریعت حکم دی چې با ګډې پټې ساتي نو زنانو دې ته راوستي او سمو چې دې د اړیا به کار شروع کړي عجیب کار ودخلوا داخل شي ابواب جهنم دروازو د جهنم ته ولي فنا حق فیصلو به خوشاله کیږي چې ځکه خیرکارو شغنه حق زما په حق فیصله وشوله نه حق فیصله مونږ کړله غرور او تکبر مونږ زلو ښکارا شمه نو الله رب العزت ورته چې ورشي اوس خان داخل شي او دروازو د جهنم ته خالدین فیها همیشه وي په دغه جهنم کې الله دوساتي فبئس البد مسوى المتکبرین اغازه د متکبرینو د کبرجنو د غزه د ډیر بد ټکانه د الله رب العزت دې مون په خپل فضل کرم او احسان سره بچي